الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه ټولو خلکو په علم کې و د پاکستان بهتر او زیاتره حصې سیلاب په ضد کې وي. هغه خلک چې دوې ورځې مخکې ورته ډېر څه وکړه، الله رب العزت پاک میاشت کې راغلل خو بې کوره او بې اوره شول، په روډونو په صحراګانو کې شپې کوي، په لیاړو ګودرو کې ګیر دي. هغو بچي په تکلیف کې دي، هغو یې پوره خوراک د رزق انتظام نشته. د حیثیت مسلمان و انسان په موږ باندې دا فرض دي چې په هره حواله سره د هغوی پوره وضو چت کړو، مرسته وکړو، منډه وکړو، چنده وکړو، وخت وکړو. الخدمت فاونډیشن چې د انسانیت د خدمت تنظیم دی، بلاس او بلا تفریق خدمت کوي. په ټول ملک کې امدادي کیمپونه لګولي دي. په بوړا کې موږ په خپل ځان باندې عین فرض ګڼو چې هغو د خپلو خلکو لپاره وخت وکړو، مرسته وکړو، د خلکو نه خپل هم څه وسه کېږي ویر کړو. خو دلته یې بوړې خلکو لپاره موږ نن د امدادي کیمپ لګولی دی. بوړې خلک الحمدلله ډېر د ویر کړی خلک دي او په ډېرو موقعو باندې د ځپلو خلکو لپاره د ورګیرو متاثره خلکو لپاره مرسته کوي. انشاء الله تاسو له پته و چې په ټول ملک کې په ډېرو ډسټرکو کې سیلابونه راغلي، خلکو کورونه یې وړل، بزګرونه یې ویران کړ، خلک ډېر په مشکلو په تکلیف کې. نو موږ جماعت اسلامي پاکستان چې کوم سره الخدمت فاونډیشن لا دا امر وکړو، دا حکم دی چې تاسو په هر ډسټرکټ په هر تحصیل کې کیمپونه ولګاو، خلکو لپاره د مدد لپاره د نقد په شکل کې، د کیمپونو په شکل کې، د خیمو په شکل کې، د کپړو د کمبلو په شکل کې تاسو چندې وروغړو چې د خلکو مشکل او مصیبت کې لري شي. الحمدلله موږ رضاکار په موقع باندې موجود دي. الخدمت رضاکار چې کوم دي هغه ولته په موقع باندې خلکو مدد کوي، محفوظ مقامات له منتقل کوي، هغه لپاره خیمې لګوي. ډېرو خلکو ته کورونه، مارکیټونه، پمپونه چې څه وسه کې هغه ځایونه یې ورته خولي کړي دي، زنانه او ماشومانو بډاګان محفوظ مقامات له منتقل کوي. په ټول ملک کې چې کوم سیلاب راغلی دی، د بحرانونو چې کوم د حالات پرې شوي دي، بیا خاص کر د موږ چې کومه نږدې لوکالو، ګاونډي لوکالو، چوکادای لوکالو، دا کې ډېر خلک بې کوره شوي دي. هغو د امداد دپاره دلته نن په بوړا تحصیل کې موږ د امدادي کیمپ لګولی دی. په دا کې چې نغد روپۍ وي، چا څه کمبله وي، چا څه کپړې وي، دا ټول شیونه لپاره موږ د دغو رسول کولو لپاره د خلکو مدد لپاره دلته د کیمپ انعقاد کړی دی. د الخدمت فاونډیشن د زیر اهتمام موږ د بوړا تحصیل چې څومره خلک دي هغو نه دا اپیل دی چې که چا څه نغدې روپۍ وي، چا څه کپړې وي، چا څه کمبله وي، چا څه دوايي میډیسن وي، دا ټول دلته د الخدمت کیمپ لروړو دلته جمع کړي. دغو د سامان به انشاءالله ډېر زر او په هغه باندې انداز باندې ورته مخکې ورسي. خدمت د زیر اهتمام باندې د ایم سی فاونډیشن د طرفه د افریدي میډیکل کمپلیکس په تاکال سر کې چې په کمزو باندې موجود دی، هغو مخې له هغو خپل کیمپ لګولی دی او امدادي سرګرمۍ راغونې کړي دي. او د ایم سی فاونډیشن چې کوم دی دستي سطحې صرف سر هیلث پورې هغه صرف د اوس په دستي وخت کې د میډیسن هغه کوي.